نو زه ځوان ته دا میسج ورکوم دا وطن زما او ستا وطن دی د دې وطن دپاره زموږ مشرانو د سرونو قرباني ورکړې ده د مالونو قرباني ورکړې ده دا وطن به صحیح لارې ته راوستل غواړي دا به د ځوان په ذریعه صحیح لارې ته راځي او زه ټول ځوانانو ته وایم چې خپل خیرخوا وپېژنئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تخبی پریس کلب نه جلال صافي ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو ډیره موده پسه د مکمل تقریبا د یو کال سټې نه بعد ستاسو په خدمت کې حاضر شو د تخبی پریس کلب نه. کتونکو د پروګرامونو دغه سلسله زموږ سټاپ شوې وه او را روان وخت کې زموږ دغه سوچ دی انشاءالله موږ به په هر ویک کې دوه مهماني خصوصي راغواړو ستاسو دپاره دلته به کینو تاسو سره به مخامخ کوو. هغه که د لایو په شکل کې دغه پروګرام زموږ کېدو چونکې د نیټورک مسلې اکثر نو ریکارډ پروګرامونه وي زیاتتر. نو که تاسو کې داسې څوک چې هغه زموږ د تخبی پریس کلب په دغه شیشه خپل ځان راوستل غواړي، تاسو کې څه ټیلنټ یا تاسو د دې پښتني معاشرې دپاره د دې خاورې دپاره څه خدمات کړي او هغه سوشل میډیا په ذریعه دغه قوم ته ښودل غواړئ، نو بالکل موږ سره به رابطه کوئ. نمبر به تاسو ته په سکرین ښکاري. راځئ به موږ به میلمانه کوو په دغه دفتر کې ستاسو ملاقات به د دغه ولس سره کوو. د تخبی تحصیل چې څومره پښتانه دي دغه ولس به تاسو ګوري، نو بالکل نمبر په سکرین چلیږي، په دغه به رابطه کوئ، موږ به تاسو انوایټ کوو. نن هم د خوشقسمتۍ خبره موږ سره دا ده چې د تخبی یو زلنده ستوری نعمان یوسف به کوم چې د جماعت اسلامي سابقه د پی کې 60 امیدوار هم دی او د پی کې 60 چې کوم دی د جماعت اسلامي د سایډ نه امیر هم دی. د دوی خدمات د تخبی دپاره څه دي، د دوی دغه تنظیم چې کوم الخدمت فاونډیشن دی د هغوی څه خدمات دي په تخبی کې، ملک چې سیاسي څه صورتحال روان دی د هغې حوالې سره به دوی سره خبرې اترې کوو. د دوی چې کوم خدمات دي تخبی دپاره ډېر خلک نه دي خبر، موږ به خبرو په دغه شیشه دوی سره به خبرې اترې کوو. نعمان یوسف بھائی اول خو یو جهان مننه ټیم راکولو او ډېره مننه ستاسو. ډېره مهرباني جزاک الله. خوشحاله شي جی. نعمان یوسف بھائی دا راته ووایئ اول به زه یم راشو ستاسو د الخدمت فاونډیشن چې یو پروګرام روان دی دا وخت په تخبی کې بنو قابل، نو دغه پروګرام حوالې سره زموږ کتونکو ته ووایئ د دې پېژنګلو راسه وکړئ چې دې پروګرام مقصد سره په تخبی کې دا سټارټ شوی کله نه دی کله پورې به دا راته ووایئ سټارټ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو په دومره ښه طریقه باندې د تخبی ولس ته زموږ اواز رسوئ. په تخبی کې څه روان دي، څه کشالي دي، څه د تخبی د نوجوانانو دپاره څه پروجیکټس دي، نو په دې زه ستاسو یو جهان مننه کوم. د بنو قابل پروګرام ذکر تاسو وکړو. بنو قابل بنیادی طور د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن آی ټي سکالرشپ سکیم دی او دا آی ټي سکالرشپ پروګرام د کراچۍ نه لانچ شوی. د جماعت اسلامي پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب د دې آغاز کړی. د نن 2 کاله مخکې په کراچۍ کې دغه پروګرام لانچ شو په ایکسپریمنټل بیس باندې پایلټ پروجیکټ الته چې کوم دی نو لانچ شو او هغه الحمدلله ډیر په کامیابۍ سره لګیا دی، روان دی، پرمختګ کوي. د نوجوانانو په هغې کې کومه دلچسپي ده، کوم انټرسټ دی د میل فیمیل سټوډنټ د جابلیس نوجوانانو، نو دغه بیا حافظ نعیم الرحمان صاحب فیصله وکړه چې د کراچۍ نه دا به موږ نورو ښارونو ته او نورو صوبو ته دا خورو. بیا په صوبه خیبر پښتونخوا کې هم دغه پروګرام لانچ شو. دلته په اسلامیه کالج کې یو لوی ګیدرینګ وشو چې په هغې کې بلا میل سټوډنټس او فیمیل سټوډنټس او داسې د جاب والا خلک هم او جابلیس خلک هم په دې ټیسټ کې اپیر شو، شارټ لیست شو. د مختلف علاقو او د ضلعو سره د هغې تعلق و. د ضلع مردان کې موږ دلته 13 کال په ورټکس کالج دی، په هغې کې موږ خپل کمپیوټر لیب اسټابلیش کړو، هلته هم د هغې آغاز وکړو چې په هغې کې د تخبی سټوډنټان هم هغوی دغه خپل کورسونه ترلاسه کړل او هغه کورس یې کمپلیټ کړو. اوس موږ هفتې په ورځ 13 هفتې په ورځ دلته موږ اوپننګ سرمني وکړله او په دې کې موږ سره تقریبا 200 سټوډنټ داسې دي چې دی په اسلامیه کالج کې ټیسټ ورکړی و، د دې په مردان کې انټرویو شوې وه، هغې موږ دلته راوستل، هغې ته اورینټیشن سیشن میلاو شو او په دې کې نیو سټوډنټس رالل چې هغوی نوی رجسټریشن دلته وکړو. موږ به اوس دا بیچ کمپلیټ کوو، دې ته به دا کورسونه ورکوو، بیا به د دې نوي سټوډنټس نمبر وي. دلته به بنیادي طور دلته موږ په تخبی کې لاټس چې کوم کالج دی، لاټس کالج اف ساینسز په پاتۍ روډ باندې، په دې کې زموږ کمپیوټر لیب دی
هغې موږ ته خپل کمپیوټر لیب چې کوم دی نو راکړی دی په دې کې به نوجوانان دغه کورسونه ترلاسه کوي. دې دپاره 2 ټیچران الخدمت فاونډیشن ارینج کړي دي چې هغه د بهر نه راځي، مختلف علاقو نه راځي، د مردان نه، پېښور نه، او په دې کې به دلته موږ بنیادي یو ګرافیک ډیزاینینګ کورس سټارټ کو چې د اتوار په ورځ د هغې لومبی کلاس شوی دی، او دویم چې کوم دی نو د ای کامرس کلاس بنیادی ته ورسټارټ شو. دا بالکل فری اف کاسټ مونږ ورکو، د دې ته مونږ هیڅ قسمه فیس نه الو. په مارکیټ کې په بازار کې یو نوجوان دا کورس کوي په دې باندې 50 شپېته او یا 80,000 روپۍ د خرچه راځي. د بعضې کورسونو د لاک او د لاک نه سیوا خرچه وي. دا بالکل فری اف کاسټ مکمل د دې فیس نشته. د دې سټوډنټ نه مونږ صرف 3,000 روپۍ سیکیورټي آنلاین به دا جمع کوي چې هغه د الخدمت چې کوم مین هیډ آفیس دی هغه اکاونټ کې به دا جمع کوي. دا څوک فرد بنالي او دا سیکیورټي به دا به ریفنډیبل وي. دا په دې بنیاد باندې چې یو دا دلته کم کمپیوټر لیب دی نقصان ونه رسوي، توړ پوړ ونه کي. دویم دا سیکیورټي به دته ریفنډ کیږي که فرض که د اټینډنس 80% وي. که 80% نه د اټینډنس کم یعنی دا غیر سنجیده نو بیا به دته نه ریفنډ کیږي. دویم په دې کې به دا شرطي که د پرفارمنس که د په ایگزام یا چې کوم اخري ټیسټ به وي په هغې کې د پرسنټیج دا د 80% نه کم نو بیا به دته دا نه ریفنډ کیږي. دا په دې بنیاد باندې چې دا مونږه اساسه یو هجوم نه راټولو، مونږ سنجیده خلک چې هغه سټوډنټ دی، میل دی که فیمیل دی، جاب لیست دی یا جاب والا دی، او هغه دا کورسونو د قیمت نه خبري، د دې د اهمیت نه خبري، مونږ هغه خلک صرف راولو او هغې ته مونږه په یو سنجیده ماحول کې دغه کلاسونه دغه کورسز ورکو. دې کې د عمر څه حد خو نشته چې مطلب دې کې د عمر هیڅ حد نشته. دلته مونږ سره ما وکړو مشران 2-3 پکې مونږ نوٹ کړو چې هغه مطلب د سپینې ګیرې خاوندان دي، هغه په بعضې ځایونو کې جاب کوي لګیا دی، هغې هم راځي بالکل راتلی شي. صحیح ښه. نو مان یوسف بھائی دا راته وایي دغه حوالې څخه خو بنو قابل پروګرام حوالې څخه کتونکو تاسو واورېده چې دوی کوم پروګرام دی هغې حوالې سره تاسو ګایډ شوئ. بل د جماعت اسلامي عبید الخدمت فاونډیشن په تخبې کې یا په ډسټرکټ مردان کې چې کوم کردار دی په هغې باندې مې راته ووایي چې تاسو فوډ پیکیج هم ورکړئ، تاسو نه موږ واورېده، ویلچیر هم تاسو تقسیم کړي. دغه ویلچیر یې موږ لیدلي دي، موږ هم ته یو ترلاسه کړی دی. د هغې نه انکاري نه په تخبې تحصیل کې تقریبا چې په 1300 میاشتې مخکې ډېرې ویلچیرې داسې دوی ترلاسه کړي، دوی ته به ایګزیټ تعداد هم معلومي. دغه حوالې سم راته وایي چې د دغه ویلچیر ترلاسه کېدو دپاره څه پروسس دی ستاسو د تنظیم حوالې سره، یا نور فوډ پیکیج چې ستاسو په روژه کې کوم دی د دې دپاره به د خلکو سره چې کوم مستحق خلک تاسو سره رابطه وکړي یا څه طریقې کار دی دغه هم راته وایي. ګوره جلال صاحب تاسو څو پورې د الخدمت د پروجیکټس خبره وکړه، نو زه به دا خبره وکړم چې مونږ هغه ورځ دلته په ګلیکسي هوټل کې د یتیمانو یو پروګرام وکړو. په دې تخبۍ کې جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن د 200 پورې یتیمانان د دې کورنۍ دا مونږ سپورټ کوو. 200 پورې او زمونږ په ضلع کې تقریبا 900 یتیمان ماشومان د دې په سر الخدمت جماعت اسلامي لاس ایښی د هغې سرپرستي کوي، هغې ته د تعلیمي اخراجات په کور باندې ورکوي. ګوره جلال صاحب حکومت دا د حکومت د ذمې کار دی، خو دا مونږه په خپلو وسایل باندې اپنی مدد آپ کے تحت دا مونږه خلکو ته ورکو، یتیمانو ته دغه سهولت ورکو. اوس دې کې د یو یتیم به څنګه انرول کیږي، نو چې کوم یتیم سکول ګوینګ وي هغه ته مونږ ووایو چې ته د خپل پلار د ډیث سرټیفیکیټ، د مور د شناختي کارت کاپي، د پلار د شناختي کارت کاپي، سکول ګوینګ سرټیفیکیټ او زموږ د الخدمت مردان دفتر نه یو فارم دي ته ملاو شي دغه فیل کی او په هغه باندې موږ لوکل ملګری دا ریکمنډیشن ورکو چې بای دا مستحق دی کنه د جیدات خاوند دی، پلار خو وفات ته خو مستحق دی کنه د جیدات خاوند دی. بس دغه موږ وکړو انکوایري یو قسمه لوشي، بس دا چې کله وشي منتخب شي د والدې سره زمونږ د مردان آفیس نه رابطه وشي چې ته اوس په میزان بینک خپل اکاونټ کولاو که دا مور لاړه شي په میزان بینک خپل اکاونټ کولاو کی او په پرده په عزت په حیا سره او د دې د خپل فرصت مطابق دا زی میزان بینک ته هر میاشت 5,500 روپۍ دا د هغې نه راوباسي، هر میاشت موږ دې ته 5,500 روپۍ ټرانسفر کوو. اوس یو طرف ته دا د حکومت کار دی، دویم طرف ته حکومت د بېنظیر انکم سپورټ
پروګرام ته خلکو ته پیسې ورکوي نو هغه تاسو به د دې ګواهي وکړي چې دغه زنانه دي بې پردې کړي بې سترې کړي ذلیلې کړي دیکې ورکوي پکې راپرېوتې بیماران شو نو په قطارونو کې ودروي د کمپیل دی دلته دا نشته دلته مور ته ووایي چې به ته په خپل فرصت زه هغه بینک ته ځي بینک ته نه خبرېږو هلته نه په عزت سره خپلې پیسې راوباسي دا یو زموږ خو یو پروګرام په تخبۍ کې دا دی دویم مونږ دلته اوس په نیکسټ ویک کې انشاءالله په دې تخبۍ کې چې څومره مصري خانې دي او په دې کې انډر ایج ماشومان دي چې هغه یا د حالاتو د وجې نه یا د والدینو د غفلت د وجې نه یا د غربت د وجې نه هغه د تعلیم نه محرومه دي نو هغې دپاره مونږ یو سی پی سی سنټر اوپننګ کوو دا چایلډ پروټیکشن سنټر دې ته ویلی کېږي په دې کې به دغه ماشومان تعلیم حاصلوي د دې دپاره مونږ ټیچر ارینج کړی هغه ته هم الخدمت تنخواه ورکوي هغه ټیچر هم سلیکشن د هغه شوی دی هغه به راځي دې ته به کورس کوي د هغې دپاره سلیبس جوړ دی هغه سلیبس چې دا څومره هغه سلیبس پړاو کې بیا دته اتم پاس سرټیفیکیټ ورکوي بیا د میټرک اگزام ته تیاروي زمونږ یو د پېښور سی پی سی سنټر نه یو ماشوم چې هغه به په مصري خانو کې کار کوي اوس په مری کیډټ کالج کې سبق وایي الخدمت پې کوي ډېر داسې مثالونه شته دی چې د ډیران نه الخدمت ماشوم راچوت کړی دی هغه اوس څوک ایم بی بی ایس ډاکټر دی څوک انجینرینګ کوي څوک چا ایم بی اے کړی دا چا په بل سبجیکټ کې هغه اعلی تعلیم حاصل کړی په ښه ښځینو جاب کوي نو یو مونږه را روان پراجیکټ د سی پی سی سنټر دی دویم د ویل چیرو خبره تاسو وکړله مونږ په تخبۍ کې په ډېر ګڼ تعداد سره معذور خلکو ته ویل چیرې ورکړي زه به صرف د تخبۍ دا خو ټوله ضلع کې دی او ټوله صوبه کې دی دا پروګرام خو زه به صرف د تخبۍ نو مونږ په تخبۍ کې چې کم ومي نو مونږه 400 کسانو ته مونږه ویل چیرې دا ورکړي دي او دا ویل چیر مونږه بغیر څه د فیس نه ورکو د دې یو ویل چیر په بازار کې 50-60 زره دا اعلی کوالټي تاسو چې یو پیره مونږ د چاته په کار ورکړی دی تاسو به کتلی دا اعلی کوالټي والا ویل چیر دی اوس جلال صاحب مونږ پکې دا نه ګورو چې دا تور دی که دا سپین دی د د چا سره تعلق دی د کمې پارټۍ سره د کم قام او قبیل سره تعلق دی به یې بس ډیزرونګ دی مستحق دی واقعي معذوره دی ضرورتمند دی مونږ درته ووایو چې دا فارم جمع کا زمونږ چې کوم ذمه دار دی په حلقه کې د هغه نه مونږ دستخط کو هغه جمع کو هغه ته ویل چیر میلاو شي راشي او هغه خپل ویل چیر اصول کی دریم چې کوم پروجیکټ دی دلته په ټي ایچ کیو هاسپټل کې یو فودګي وشوه د یو نوجوان پلار وفات شو د هغه امبولینس نو او ډېر هغه باندې یو شور جوړ شو غریب چغې والې او بیا اخره کې هغه یو سوزکې ورله چا راوستو په سوزکي کې هغه خپل هغه میت ویوړو نو موږ دا ضرورت محسوس کو چې چونکې 11-22 ته ډپارټمنټلی دا اجازت نه وي چې دا د هسپتال نه مړی کور ته ویسي یا د هسپتال مریض دی دا کور ته ویسي دا هغې ته اجازت نه وي نو مونږ وی چې یاره په تخبۍ کې یو امبولینس داسې پکار دی مونږ د الخدمت امبولینس دلته راوستو هغه 24/7 چې کوم دی هغه په ډیوټۍ باندې دی هغه خپل سروسز ورکوي مونږ ته ډیلی رپورټلو خدای بلاره تخبۍ مریضان هغه دلته راشي هارټ مسله ورته رواني هارټ اټیک ماینر رواني ډاکټر ورته چې دا ام سی ته ورسوه نو سهولت خو هغه شان نه امبولینس الخدمت ولاړی په گنجې هسپتال کې او هغه سرویس شروع کړی دی بل د فوډ پیکج تاسو خبره وکړله نن په مردان کې په اکبر دارالعلوم کې مونږه د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې تقریبا 200 مستحقینو ته فوډ پیکج ورکو چې په دې کې د تخبۍ هم کافي تعداد کې خلک چې کم دی لاړل او خپل فوډ پیکج واغستو په تیر رمضان کې دلته په تخبۍ کې د 40 لکو روپو فوډ پیکیجز دا مونږ تقسیم کو او هغه بالکل په ښکاره باندې هغې له مونږ ښکلی په عزت سره پروګرام وکړو او هغې ته چې کوم دی نو میلمانه رالل او هغې ته مونږ خپل فوډ پیکیج حواله کړو لاړل د علاقې خلک وو هغې کې مونږ دا نه دي کتلی چې دا صرف ګینې مونږ د جماعت اسلامي کارکنانو ته چې بس غریب دی مستحق دی که هر چا سره تعلق دی دې ټایم کې مونږ دغه نه کوو مونږ هغې ته دغه فوډ پیکیج ورکو نو دویم او بلکې څلورم دا دی چې جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن چې کم سټوډنټ په کالجز او یونیورسټي کې دي هغې ته الفلاح سکالرشپ ورکوي کم ټیلنټډ سټوډنټ دي اخبار کې نه وشي الفلاح سکالرشپ هغه ټیسټ ورکي انټرویو وشي هغه بیا د هغه تعلیمي اخراجات دا چې کم دی نو الفلاح کوي پنځم چې کم پروجیکټ دی هغه آغوش دی
آغوش د مور غېږې ته وایي چې کم یتیمان ماشومان نو دې دپاره مونږ ورته یتیم خانه هم نه وایو، مونږ ورته یتیم هم نه وایو، مونږ دې ته باهمت بچی وایو. زمونږ په زبان کې دې ته په یتیم ویلو باندې سخته پابندي، دې ته باهمت بچی وایي، شاهین بچی دې ته ویلی کېږي. نو دې له په مردان کې مونږ آغوش پراجکټ روان دی په 10 کناله ځمکه کې په 16 کروڑ روپۍ د هغې بجټ دی. 200 یتیمان ماشومان به په دې کې هاسټلایز وي، د دې تعلیم، د دې کپړه، د دې پیزار، د دې خوراک ټول سیستم دا د مردان ډسټرکټ دپاره، دا د مردان ډسټرکټ په پېښور کې زموږ شته آغوش. هلته 200 یتیمان ماشومان هغه چې کم دی هاسټلایزي، هغې بهترین چې تاسو وینئ بالکل VIP سهولت هغې ته حاصلي. مونږ پکې د تخبۍ، ما په خپله د دې ډکو بابا یو ماشوم بوتلی و، هغه هلته نه میټریک وکړو، اوس لوی سړی دی، اوس FSC کوي. داسې خدای بلا داسې په مانسیرا کې زمونږ دی، په اټک کې زمونږ دی، بره په دیر کې زمونږ شته، په مري کې شته، په مختلف ځایونو کې دي. خو ډسټرکټ مردان کې دغه اوس انډر کنسټرکشن دی، انشاءالله دا به ډېر زر مکمل شي. دغه د الخدمت او سیلاب راشي، طوفان راشي، زلزله راشي، په منیر کې واقع وشوه، سوات کې راله، الخدمت رضاکار به د ټولو ناول موجود دي. بالکل الخدمت به ډېر په ایماندارۍ سره دا اوس په منیر کې د آبادکارۍ پروګرام د الخدمت فاونډیشن روان دی. الخدمت فاونډیشن په فلسطین کې کوي، په سریلنکا کې کوي، افغانستان کې زلزله راله دلته کوي. هغه دا نه ګوري چې بھئی د پاکستان یو سافټ امیج دی. په دې باندې ما ورته فخر کوو چې فلسطین کې د 10 ارب روپو پورې هغې د فوډ پیکیجز، د دوایۍ په شکل کې، د ټینټ په شکل کې، د مختلف سیزونو په مد کې 10 ارب روپۍ هغې اوسه پورې خرچ کړې. د 15 ارب روپو باندې اوس هغې هلته د آبادکارۍ یو پراجکټ شروع کړي چې هلته به سکول تباه شوی، اسپتال تباه شوی، مساجد تباه شوي دي، مسمار شوي دي، شهید شوي دي. هغه به چې کم دی نو دا به ریبلډ غزه په نوم باندې دا پراجکټ روان دی. هغه د الخدمت مختصر شان زبردست کتونکو ډېرې ښکلې خبرې ګټورې. یقینا چې د دې به د تخبې ولس یا د چاپېرچل چې څومره پښتانه دي هغوی ته کم علمي چې د جماعت اسلامي یا د الخدمت فاونډیشن کم کردار دی زموږ په دغه معاشره کې، په بهر دنیا کې هم، پاکستان نه بهر چې څومره ملکونو کې د هغې خدمات دي. نعمان یوسف بھائی تاسو ډسکس نعمان یوسف بھائی پروګرام مختصر کو اخر کې به راشو سیاسي حالاتو له په ملک کې چې کوم سیاسي درجه حرارت دی، نو که په وفاقي سطح وګورو نو دې صوبې ته څوک پاملرنه نه کوي. د ملک حالات ورځ په ورځ په ښکته روان دي. بیا کم نوجوانان دي نو هم د مایوسۍ ښکار دي، څوک بهر ملکونو ته روان دي، روزګارونه نشته، خلک تعلیمونه کوي، بیا په روزګار پسې ګرځي. بل په دې صوبه کې د ګورنر راج خبره روانه ده، د عمران خان حوالې سره دغه خبرو کې به هم راځو. ټولو ناول راته دا وایي چې د وفاقي حکومت چې کوم کردار دی، موجوده حکومت چې کوم دی، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ مختصر راله جواب راکړئ. جلال صاحب مختصر جواب دا دی چې 15 کال وراسې دا حکومتونه ځي راځي، چهرې بدلیږي، کله یو جنډا، کله بل جنډا، کله یو سیب کله بل سیب. ملک په قرضو کې ډوب دی. زه او ته د ورلډ بینک او د IMF دا ټایم 2.5 لک روپۍ قرضدار یو. ملک لوډ شیډینګ دی، د بجلی د ګیس لوډ شیډینګ دی، مهنګایي ده، ځوانان د ملک نه په تیښته دي. په تیر کال کې 8 لکه ځوانان د دې وطن نه په هجرت مجبوره شو، د لانچ په ذریعه ځي، هغې خودکشیانې وکړلې، ځوان لګیا دی د آیس د نشې ښکار دی. تقریبا په 14 کروړه نوجوانانو کې، یعنی 24 کروڑ آبادی ده، 14 کروړه په دې کې ځوانان دي چې د 13 کالو نه کم عمر دی. په دې کې 1 کروڑ ځوانان د نشې په لعنت کې مبتلا دي. جاب لیست دی، بېروزګاري ده. نو ملک خو اړې ګړې دی. دا ټیم 80,000 ارب روپۍ پاکستان مقروض دی. په دې کې دا اوسنی حکومت شامل دی، په دې کې تیر د PDM حکومت شامل دی، په دې کې تیر د عمران خان حکومت شامل دی. عمران خان چې کله حکومت کې نو راغلی، په دې وطن باندې 40,000 ارب روپۍ قرضه وه. چې په حکومت کې رالی دا 52,000 ارب روپۍ ته قرضه ورسېده. PDM چې رالی 70,000 ارب روپو ته دا قرضه ورسېده. اوس چې دا حکومت رالی نو 80,000 ارب روپو باندې دا قرضه ولاړه ده. مخکې تازه ده، د شمار ما ته پته نشته چې څه به راځي. به هر حال په دې باندې پیپل پارټي کتون کې په دې خپه کېږي نه، په دې باندې مسلم لیگ نون، په دې باندې د PTI چې کم 4.5 سال حکومت دی چې هغې د 40-42,000 ارب روپو نه دغه تقریبا 52-53,000 ارب روپو ته دا قرضه رسولې وه. چې کم چا د 8% نه شرعي سود دا 24% ته شرعي سود رسولی و. د PDM حکومت او د PTI په حکومت کې 18% شرعي سود او بیا هغه لاړې 22% ته. په هغه ټایم کې زموږ په بجټ کې
تقریبا 4,000 ارب روپۍ دا به د سود د ادایګۍ دپاره ایښودی کېدی. دې اوس حکومت کې تقریبا زموږ 50% بجټ دا د سود د ادایګۍ دپاره دا هغه پیسې دي چې قرض اخیستلی شوی دی او په هغې باندې کم سود اوړي نو موږ زموږ د بجټ 40% حصه دا د سود په ادایګۍ کې ځي. نو د دې قصوروار پیپل پارټي، د دې قصوروار مسلم لیگ نون، د دې قصوروار پی ټی آی. جی صحیح ټیک ټیک زبردست. ښه دا هم راته ووایي صوبه کې چې کوم حکومت دی یو وزیر اعلی بدل شو دویم هم رالی څه چینجز یې نه په دې غالبا 2 کال قابو کېږي په دې صوبه کې څه چینجز رالی څه بدلون رالی که نه صرف بس هغه ستاسو خبره ډایلاګ دي کم حده پورې محدود د تبدیلي یا بدلون؟ سنجیدګي فقدان دی جی موجوده حکومت. اول پرویز خټک چې لرې شو بیا د پی ټی آی خلکو وی دا غل دی ټیک شو. بیا پسې محمود خان صاحب هغه وی دغه په سر به خلکو سره په سوشل میډیا جګړه کوله کنزل بدرد او خان منتخب کړی دی نو بس موږ د پاره ټیک دی. هغه چې لرې شو کرپشن یې وکړو پرویز خټک صرف یو د بی آر ټي منصوبه کرا کولاو شوله هغه په هغې کې ارب پتی شو ټیک شو. هغه بی آر ټي ټیک شو اوس هغه غله دي. بیا پسې رالی زمونږ الیمین ګنډاپور صاحب پی ټی آی وی چې بی خان صاحب منتخب کړی بس دا زمونږ دپاره هر څه دی که څه کوي او که نه کوي واه شاباس ماشاءالله دا به د دې دپاره وکړه تا به تنقید کو مثبت تنقید وای دا داسې. اوس چې کوم صاحب راغلی دی زمونږ چې کوم وزیر اعلی صاحب دی اوس بیا دا خان صاحب منتخب کړی د دې نه مخکې دریم خان صاحب منتخب کړي د هغې څه پرفارمنس دی د هغې څه کارکردګي ده. هسپتالونه دیوالیه دي بالکل هیڅ قسم سهولت نشته دی. یونیورسټیانې لګیا دی چې کوم دی نو د 14 یونیورسټو دی اوس لګیا دی چې دا پېښور یونیورسټي یو تاریخي یونیورسټي صوبایي حکومت دا اوس فیډرل ته حواله کوي مختلف ډپارټمنټ بند شو. هغه چې کوم دی هغې ته د تنخواه د ادایګۍ دپاره هغې سره پیسې نشته دی. تعلیم دی دغه صورتحال دی اسپتال دی دغه دی ته راشه سکولونه وګوره ټاټ نشته بنچ نشته چاردیوالي نشته بجلی نشته د ګیس سهولت نشته جی پی ټی سی فند بند دی د فندونه خو ډیر فندونه دي دا غلطه خبره ده. فند وفاق حکومت راولو چې 8400 ارب روپۍ مونږ صوبې ته پیمنٹ کړی دی یعنی وفاقي حکومت 8400 ارب روپۍ صوبایي حکومت ته پیمنٹ کړی هغه پیسې څه شو فند نه حواله کېږي فند شته ته چې دا درنې کې ته چې دا جلسې کې ته چې دا سرکاري وسایل استعمالې ته چې د لونخوړ نه او ته چې د تخبۍ نه فایر بریګیډ ګاډي بوزي او د 1122 ګاډي بوزي او غدر نه وفاق قبضه کوي هلته دا وسایل استعمالیږي مطلب دا د فند شته. ام پی ایګان ام ان ایګان پکې اربپتیان شول د پراپرټو مالکان شول د پلازو مالکان شول د پرایویټ کالجونو مالکان شول د کارخانو مالکان شول او دا د دې ورکرانو ته پته ده او دوی مونږ ته وایي چې زمونږ پلاني ام پی ایس پلاني ځای کې کارخانه واغسته هلته چې کم دی نو 120 جریب ځمکه واغسته هلته دومره جریب دا د دې کارکنان په خپله باندې وایي. خو چې کله د خبره ته راشي بس وایي دا مونږ خان صاحب راوباسو او صاحب لاړ شي ما په کراچۍ کې سیلفي ویسته ام پی ایس وایي ما خپل حاضري ولګوله کارکون ته دا تسلي ورکوي چې زه د خان صاحب سره ولاړ یم زه کراچۍ ته رالم زه لاهور ته رالم په اصل کې دی وایي چې مونږ نه د کار دپاره چا اوټ نه دی راکړی مونږ خان صاحب د ازادۍ دپاره او کارکون یې په دې تمه کې ساتلی چې زه به یې راوباسم حالان کې هغې کې عدم دلچسپي ده دغه کې مغې دلچسپي. من یوسف بھائی خوندورې خبرې وشوې کتونکو هم ترې ډېر څه زده کړه کړي موږ هم ترې زده کړه وکړه. اخره کې یو میسج ورکړئ د هغه نوجوانانو په نوم د هر چا سره ما سمدار جیب کې پروت دی پاسپورټ د هر چا جوړ کړی دی نو په دې باندې څوک بهر ته روان دي سعودي ته څوک دوبۍ ته زموږ هم د 14 تعلیم مې کړی هېڅ تعلیم نه دی د نن سبا وخت کې خو نوکري نشته ډېر کوشش موږ هم وکړو منډې تړلې مو والې دا هر ماشوم جوړ کړی هر نوجوان د پاسپورټ دفتر ته که ورشي ټول پکې انډر ایج بس عمر بې تعلیمه ځان له سرټیفیکیټ هم جوړ کړی ته شناختي کارډ او داسې جوړ کړی بهر روان دي دغه نوجوانانو ته ستاسو مشوره څه ده لاړ شي بهر که نه شي د دې ملک مستقبل تاسو ته ښه ښکاري د نوجوانانو په نوم یو میسج ورکړئ دغه نوجوانان مایوسه دي د را روانو وخت کې دوی څه وکړي لکه مطلب زما خو دغه لار ده کېدای شي زه پرې پخپله لاړ شم لکه هېڅ هم نشته په دې ملک کې د روزګار مزه نشته په دې ملک چې کومه کرونا راغلې وه هغې خو روزګارونه تباه و برباد کړي د هغې نه پس د روزګار مزه نشته نه د چا سره دومره پیسې شته چې ځان له پسې روزګار روان کړي باید دغه پاسپورټ د سعودي دوبۍ ته هلته به یې شیخانو لم ګټي او کور له به هم په سیستم روان کړي بس اے ټي ایم مشین به د نه جوړي بهر دپاره به هم چلېږي دلته هم اخري به د عمر ختم وي په اخري عمر چې راشي زامن به دې هم بېسری کور والا به هم د نه دومره رړو توري چې بس په هغه اخري عمر به د ژوند ډېر لنډ تنګ وي په ځوانۍ کې به د مسافري وي او اخري عمر به د بیا د ښځې او د بچو د لانجو کنجو سره نو څه مشوره ورکوي به حیثیت یو ورور د تخبې ولس یا د پښتونخوا چې څومره پښتانه دي نوجوانان دي هغوی ته څه میسج ورکوي؟
جلال صاحب تاسو وی چې دا زما پاسپورت دی او کېدای شي زم دا وطن پرېږدم په تیر کال چې کوم اعداد و شمار دی تقریبا 8 نه 9 لکو پورې ځوانان دا هغه ځوانان دي چې د دې په لاس کې ډیګریانې دي په دې کې اوس ایگزیکټ تعداد مانه ایر دی په دې کې انجینیرز په دې کې ډاکټرز په دې کې د اکاؤنټنګ چې کوم ام کام یا ام بی اے فائنانس وغیرہ یا اکنامکس والا داسې مختلف خلک دا تقریبا ډېر لوی تعداد دی دا وطن دی پرېښودو دی لاړل دې کې څه لیګل طریقه باندې ځي څه د لانچ په ذریعه ځي تاسو ولیدو 2-3 واقعات وشو چې زموږ د دې علاقو ځوانان په هغه لانچ کې هغې مړه راوړل نو دا ولې زه ځوان ته وایم مایوسه کېږم زه ځوان ته دا وایم چې چا پسې په آن دا تقلید کې مزه د چا د زنده‌آباد او مرداباد نارې مه وخه د دماغونه کار واله او دا ته په دې قوم باندې رحم وکړه چې په چا پسې روانې هغه خلک د دې قوم سره مخلص دي که نه دي په دې وطن کې 65% یوت دی دا ځوان دی ماهرین وایي چې 2050 پورې به دې ته ینګستان ویلی کېږي د دې چې د ځوان کمرې شو ده دا یو لوی فورس دی خو دوی ته ډایرکشن نه دی میلاو او چې کم اعلی واکداران دي چا په لاس کې چې واګري د ملک هغې نه غواړي چې دې ځوان ته صحیح ډایرکشن میلاو شي ځکه بیا د دې سیټ ته خطره ده د دې عهدو منصبونو ته خطره ده زه ځوان ته دا وایم خپل حق به په زوره باندې اخلي خپل حق له به راپاسي که نن راپانسي د سبا به راپاسي بیا به درته لیټ وي ما چې ووي چې دا دومره قرضه ده په یو فرد باندې په یو بچي باندې دا ملک په قرضو کې ډوب دی تیاري دي لوډ شیډینګ دی ما ته نن یو د ګورمنټ سرونټ چې هغه په 16 ګریډ کې دی هغه ما ته رالی ما ته مشوره راکړه زه بار ځمه چې څه وکړم زما زوی دی وایي هغه زه د هغه تعلیمي 2 زامن مې دي تعلیمي اخراجات په دغې پوره کوم دا به کوم د دې نه بعد خو بیا زه 18 کال ته ورسم بیا خو زه اسم نشم تللی نو که د سرکار کې ملازم دی د هغه غریب ټیکسونه پې دومره دي مهنګایي دومره ده چې په دغه تنخواه کې د هغه ګزاره نه کېږي او چې کوم زمونږ صوبایي دا د عمران خان د حکومت د صوبې د 14 کالو نه چې په مونږ باندې مسلط دی دوی په خپلو تنخواهګانو کې ام پی ایز او منسټرز 400% اضافه وکړله د دې هاوس رینټو مخکې به 80,000 او هغې 2 لکه روپو ته ورسو اوس نه هغه د کلیم کوي د میډیکل اناونس مړه پته نه لګي چې څه د ایر ټیکټ او فیملی ټیکټ مونږ ته اجازت راکړه وغیره وغیره نو د دې پاسپورټ دا د دې د وجې نه بې قدره شو نن که زه او ته بار لاړ شو نو ما ته د قدر هم نشته چې مونږ ته نه راکوي نو زه ځوان ته دا میسج ورکوم دا وطن زما او ستا وطن دی د دې وطن دپاره زمونږ مشرانو د سرونو قرباني ورکړې ده د مالونو قرباني ورکړې ده دا وطن به صحیح لارې ته راوستل غواړي دا به د ځوان په ذریعه صحیح لارې ته راځي او زه ټول ځوانانو ته وایم چې خپل خیرخوا وپېژنئ چې د 75 ایرز نه دا وطن ولې تیارو ته مخامخ دی دا وطن ولې مقروضه دی دا د سرو سپینو ډک وطن ولې دې حال ته او چا راورسو دا کوېسچن پکار دی چې هر نوجوان په ذهن کې واچي او د دې حل دغه کې چې د دې وطن دپاره کم قیادت مخلص دی چا سره ټیم دی چا سره ایجوکیټډ طبقه ډېره ده هغه خلکو له یو پیره خو اختیار ورکه چې هغې سره اختیار نشته او هغه اپنی مدد آپ کې ته دلته ورسره د یتیمانو غم دی د کونډو ورسره غم دی د سټوډنټس ورسره غم دی د آی ټي دور دی وایي چېرې زه ځوان ته آی ټي سکل ورکوم چې دا محرومه پاتې نشي پکار دا ده چې دغې خلکو له مونږ یو مقور کو انشاءالله دا وطن به ګلې ګلزار انشاءالله ډېره مننه یوسف بھائی د وخت راکولو تخبۍ پریس کلب ته کتونکو ډېرې خوندورې ګټورې او معلوماتي خبرې نومان یوسف بھائی وکړې زموږ د خبرو پکې څه نشته اخره کې بس په دغه یو شعر بې تمامي کړو د نوجوانانو په نوم باندې چې زنده‌آباد مرداباد نه راوځئ سیاسي خلکو نه واوړئ خپل حق وپېژنئ خپل حق په زوره باندې اخیستل دي را روان وخت کې به مستقبل ډېر تباه و بربادي را روان نسل به راته خیرې کوي که د خپل حق تپوس هم په خپله ونه کړو دغه شعر دی چې یا د غریب بچی تا له زنده‌آباد او مرداباد کې څه دي د خان بچي نه خو به قائد ایوان جوړېږي خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان